نو د ایمان نه خو خلاص که کنه نو د داسې ویلو نه ویل ښه دي ځکه چې مسلمان خو به یې که ایمان نه خو به نه خلاصي او دې باندې تاسو ته د علامه جزري یو شعر په دې باندې تاسو ته د علامه جزري دا د قرأت امام دی لکه څنګه چې امام ابو حنیفه د فقه امام دی امام بخاری د حدیثو امام دی شیخ ابو السنا د منطق امام دی هر څوک چې خپل چې کوم څه دی نو هغه دغه دی د فلسفې د دی او امام دی او فخرالدین رازی رحمت الله علیه د منطق امام دی هسې څوک نه امام کېږي د هغه کې صلاحیت پروت دی ځکه ورته خلک امام وایي نو علامه جزري رحمت الله علیه زما استاد د پوهې دپاره ډېره یو عجیبه خبره کړه هغه خلک صاحب کرامت خلک وو او په دې پوهېدل چې داسې فسادیان به را پیدا کېږي چې بیا به قرآن الفاظ به بدلوي نو هغه د هغې دپاره یو ډېره مدداره واضحه خبره کړې ده چې هر څوک په هغې باندې پوهېږي چې قرآن تش ناظره باندې وایي په هغې باندې پوهېږي هغه وایي واذا التقیا فالبیان لازم دا هغه په اشعارو کې دا ټول اشعار یې ویلي دا ټول قواعد او د قرأت هغه وضاحت په اشعارو کې کړی نو هغه وایي چې واذا التقیا کله چې دا دعا د زوی په یو ځای راشي کله چې دعا د زوی په یو ځای باندې راشي دواړه جدا جدا حروف دي نو هغه وایي فالبیان لازم بیا اظهار لازم دی پتا باندې چې ستا ته قرأت کې او ستا اورېدونکی هغه په دې باندې پوه شي چې دا دواړه حروف چې کوم دی د یو بل نه دا د یو بل نه جدا جدا حروف دي فرق یې وکړو د هغې دپاره مثال راوړي کوم ځای به داسي وایي انقض ظهرک دعاد مخکې دی زوی پسې ورپسې ده په منځ کې بل څه شی نشته دواړه غبرګ راغلي نو هغه وایي انقض ظهرک چې ستا نه دا قرأت څوک اوري او هغه په دې باندې پوه شي چې دا دواړه حروف د یو بل نه جدا دي فالبیان لازم نو چې دعا دوم په ځای د زوی په شانتې ووایي انقض ظهرک داسې نو بیا چاته پته لګي چې علامه جزري رحمت الله علیه دا وایي